अगर बाजावड़ की बात है, अगर वजीरिस्तान की बात है, हमारे तो रोज रोज जनाजे उठ रहे हैं। हमने तो बाजावड़ में एक ही दिन के अंदर 80 और 90 जनाजे उठाए हैं और अब तक उसका तसल्सल के साथ सिलसिला चल रहा है। वजीरिस्तान में रोजाना हमारे जनाजे निकलते हैं। घर पे आकर रॉकेट गिरता है और घर पे आकर रॉकेट गिरने से खवातीन मरती हैं, बच्चे मरते हैं, शहीद हो जाते हैं। उस घर में फौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। फौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। जब फौज دوه خبرې درته کوم مولانا صاحب، د کوکۍ نه د جار شم، د خولې نه د جار شم چې تا د پښتون قوم په حق باندې هغه حقیقت وي چې کوم حقیقت مونږ وایو د ډېر وخت نه په مونږ باندې د کفر فتوی او د کفر ټاپې ستا دغه لاندې سپورټر چې دي تا چې کوم سپورټ کوي دغه مولیانو مونږ باندې فتوی او ټاپې ولګولې چې تیرا خیبر باجوړ وزیرستان او رګزو او په خیبر پښتونخوا کې د دې پښتنو سره دغه ظالمان جابران او دغه فرعونیان او دغه نواز شریف دي ګنجاګان دوی ظلم کوي او په دغه خبره باندې مونږ کافر کړي یو. او ته تکشین منافق تا د منافقت بیان ورکړی دی، ولی تا توره ګیره په سیاست کې په منافقت کې سپینه کړه، نن در پاسې د پښتون قوم په حق باندې داسې بیان ورکوي. دویمه خبره چې تکشین منافق دی قوم ته یم چې یقین پې ونه کوي دی اوس بیا د دغه ظالمانو جابرانو د دغه فرعونیانو د دغه ګنجاګانو نواز شریف دي سره بیا ولاړ دی. په آزاد کشمیر کې الیکشن دیو اتفاق کړی دی او هلته به په 10 نکاتو ایجنډا باندې دی د نواز شریف سره ولاړي او په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سره د ظلم څوک کوي دا نواز شریف چې دی د پښتون دشمن دی او دا مولانا سره په هر ځای کې ولاړ دی د مولانا مریم نواز سره ولاړو. نو قوم ته یم چې دا تکشین منافق دی، بالکل یقین پې ونه کوي دی د نواز شریف دی سړی دی او دی اوس چې دا د کومې خبرې کړي دي دا بالکل صحیح خبرې دي او یقین پې ونه کوي. تکشین منافق دی، منافق.